په لومړني ټي20 میچ کې آیرلینډ پاکستان له شکست ورکو. سهار ما ویډیو جوړه کړې و، میچ سٹارټ کېدو نه مخکې ما ویډیو جوړه کړې و چې آیرلینډ ټیم هلکه نه دی ایشتل په کال. هماغه وشو چې آیرلینډ ټیم پاکستان ته یو ډېر غټ شکست ورکو. غټ شکست ول ځکه هم چونکې میچ په لاست اور کې فینش شوی دی، میچ لاست اور ته رسېدلی دی. دومره غټ شکست نه دی، غټ شکست ول ځکه هم چې یو طرف ته د پاکستان فول سټرینث ټیم چې مطلب ښه مضبوط ټیم دی او دا د ورلډ کپ ټیم دی او د هغوی له آیرلینډ شکست ورکوي. په سکور کارډ باندې نظر اچوو، کم کلاړي ښه پرفارمنس کړی، کم کلاړي خراب پرفارمنس کړی. مکمل تفصیل در سره کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ. پاکستان دا میچ ولې بایلو مکمل ډسکشن وکاو، مکمل ډیبیټ وکاو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په سکرین د لښکارې جی پاکستان کړي 182 رنزونه، شپږ کلاړیان آوټ شول، ورونه مکمل والو چې آیرلینډ ورپسې په 19.5 ورونو کې دغه سکور چیس کړی دی او صرف 15 کلاړیان آوټ جی. په سکور کارډ باندې نظر اچوو، لومړنی بیټینګ پاکستان کړی د 182 رنزونه، سایم ایوب پکې 29 بال 45 ښه اننګز کړی، ښه سکور کړی، ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ هم کړی. 3 چکې څلور چوکې هم د سایم ایوب په اننګز کې شامل دي. رضوان رن آوټ شو، انفارچونیټلی انلکی و، قسمت ورځ نه وه، په 4 بالونه واخلي، یو رن یې کړی دی او په نان سټرایک ریټ باندې دی رن آوټ شوی دی. بابر اعظم 43 بال 57 سټرایک ریټ لږ کم دی او فخر زمان 18 بال 20 سټرایک ریټ کم جی. اعظم خان فیل شوی دی، 0 رنزونه کړي په 2 بالونو باندې. شاداب خان فیل په یو پړمنی بال آوټ رن آوټ شوی دی، هم قسمت خراب ځکه چې بالینګ کې ډیر زیات دبېدلی دی. افتخار احمد په اخر کې سکور کړی دی، ورنه دا میچ خو 15 ورونو کې آیرلینډ ګټلو. په 15 بالو 37 رنزونه افتخار کړي دي او شاهین افریدي ورسره په 8 بالو 14 رنزونه کړي دي. د آیرلینډ د طرفه که تاسو ګورئ، مارک اډایر 4 اوور 40 یو وکټ ایشتلی ده، میکارټي 4 اوور 39 وکټ یو هم نشته، کریجینګ 4 اوور 27 2 وکټ ښه بالینګ پکې کریجینګ کړی دی. کرټس کیمفر 3 اوور 30 وکټ نشته جی. بنجامن وایټ 3 اوور 32 وکټ نشته. ډیلانې 2 اوور 11 یو وکټ، ډیلانې پکې هم ښه بالینګ کړی دی. جی اوس راشئ د آیرلینډ بیټینګ وګورئ، جو د پاکستان بالینګ باندې که نظر واچو نو اریان بشئ جی. بالبرین 77 رنزونه کړي دي په 55 بالونو باندې، زبردست اننګز یې کړی دی چې په اخر کې بیا د شاهین افریدي بول کو. پال سټرلینګ کپتان چې کوم دی دا یو ډېر ښه کلاړي دی، یو ډېر ښه بیټسمین دی، په 5 بالونو باندې 8 رنزونه کړي دي. لارکن ټکر 7 بال 4 رنزونه کړي دي. هری ټیکټر 27 بال 36 رنزونه، ډاکریل 12 بال 24، ډیلانې 6 بال 10 رنزونه او کارټس کیمفر چې کوم دی د ولا میچ فینینګ شاټونه واخلي دي چې 7 بال 15 رنزونه د کړي دي چې 3 چوکې د پایننګز کې شامل دي جی. اوس راشئ کته د پاکستان بالینګ وګورئ. شاهین افریدي ښه بالینګ کړی، 4 اوور 26 یو وکټه. نسیم شاه لږ ایکسپنسیو، ډېر زیات نه لږ ایکسپنسیو ثابت شوی، 4 اوور 37 یو وکټه. اماد وسیم ښه بالینګ کړی، 4 اوور 28 یو وکټه. عباس افریدي اخرنی اوور خراب وکړو چونکې 1 اوور 10 رنزونه پاتې چې هغه په عباس افریدي باندې وشو جی. 3.5 اوور کړي، 36 رنزونه ورکړي، 2 وکټې پکې ایشتي. خو شاداب خان هسې حد کړی دی چې 4 اوور کې د 54 رنزونه ورکړي دي جی. 4 اوور کې 54 رنزونه ورکړي دي او وکټې پکې یو هم نه دی ایشتي. نو پاکستان لومړنی میچ د آیرلینډ نه بایلو په آیرلینډ کې، او تاسو له ما ویلي مو چې آیرلینډ ټیم هلکه ایشتل نه دی پکار په خپل ګراوند باندې. په دغه ګراوند باندې د ډېر غټ ایکسپیرینس دی، په دغه ګراوند باندې خپل هوم ګراوند دی او پاکستان په دې ګراوند باندې یو میچ هم نه کړی. خو د پاکستان ټیم چې کوم دی د آیرلینډ نه میچ بایلي نو دا هضمېدل نه دی پکار، ځکه یو فل سټرینث ټیم، یو دومره مضبوط ټیم چې هغې سره د بالینګ کمی نشته، د بیټینګ کمی نشته، ښه فل سټرینث ټیم دی، ښه داسې بالران، ښه داسې بیټسمینان چې په دنیا کې یو نوم لري او هغوی له بیا آیرلینډ په ټي20 فارمیټ کې شکست ورکوي نو دا افسوس خبر ده جی. نو دا مکمل سکور کارډ او مکمل میچ، ډېره زیاته مننه جی. والسلام.